السلام علیکم ملګرو. د عمران خان د رهایی وخت اخر راغوجي. یو ډیر اهم خبر د سره شریکوم. تاسو له معلومه ده عمران خان رهایی ولې نه کېده. عمران خان ته په کوم کیس کې چې عمران خان گرفتار شوی دی په دغه کیس کې عمران خان ته د سپریم کورټ له طرفې تاریخ نه ملاوېدو. اخر ولجی عمران خان له تاریخ ملاو شو. د عمران خان وکیلانو یو ډیر اهم خبر شریک کړی دی. دین علاوه صدر عارف علوي حواله سره عمران خان ته ولې تاریخ ملاو شو دا غینه مخکې در سره ډیر اهم امپورټنت معلومات دي چې سره شریکول غواړم. نو ویډیو مکمل وګورئ. جی راځو د ویډیو طرف ته. عمران خان رهایی وخت اخر راغو. بالکل جی یو ډیر اهم خبر د سره شریکوم. کله نه چې صدر عارف علوي ټویټ کړی دی چې افیشل سیکریټ اکټ بل باندې ما دسخط نه دی کړی. هغه نه پس صدر عارف علوي ډیر غټ اکشن اغشته دی. اوس تاسو سره د صدر عارف علوي حواله سره د خبر زده شریکوم چې د عمران خان رهایی سره کنیکټ دی. ډایرکټلی د دې عمران خان د رهایی سره ډایرکټلی تعلق دی. نو ځکه دا سره دا ټول ډیټیل شریکوم چې تاسو په ډیټیل باندې پوه شئ چې عمران خان ته مطلب سپریم کورټ کې تاریخ څنګه ملاو شو او رهایی څنګه زر کې دی چې په 23 تاریخ باندې چې د ویډیو سٹارټ کېدل لزویم چې په 23 تاریخ باندې په 23 اگست باندې عمران خان لا سپریم کورټ د طرفه تاریخ ملاو شوی دی. په 23 تاریخ باندې د عمران خان سپریم کورټ کې په دغه کیس کې پیښ شوی چې په کوم کیس کې عمران خان گرفتار دی، په کوم کیس کې جیل کې گیر دی، توشا خانه کیس. راځو جی نور خبرونو طرف ته. صدر عارف علوي خپل خاص بنده فارغ کو. جی تاسو لموي صدر عارف علوي اکشن کې راغله د خپل خاص بنده فارغ کړی. صدر عارف علوي دا وخت فل اکشن کې دی. کم کس چې صدر عارف علوي ختم کړي هغه هم جوابي وار کړی دی. خپل صدر عارف علوي چې کم سیکریټري هغه د عہدې نه فارغ کړی دی او هغه ورپسې هم جوابي وار کړی. هغه ولا جوابي سره وار کړی. هغه هم ډیسکس کیږي جلته جی. هغه بنده هم عارف علوي شدید مشکلاتو کې اچولو کوشش کړی دی. اوس عارف علوي خپل خاص بنده څه جواب ورکړي ټول نه پیله دا ووري. بیا مین ټاپک طرف ته راځو. د عمران خان د رهایی حواله سره چې کم خبرې دي اته سره دې نه پس شریکوم. خو پیله د صدر عارف علوي ته چې کم سیکریټري چې کم جواب ورکړي په هغه خبره کو. جی عارف علوي چې څه کوي نو د دې کنیکشن د عمران خان رهایی سره ډایرکټلی دی. صدر عارف علوي خپل سیکریټري وقار احمد ختم کړی دی. عارف علوي ویلي چې ماته د دې بنده ضرورت نشته دی. صدر پرایم منسٹر ته خط ولیکلو چې دا کس واپس وغواړي او دا زما نه دی پکار. تلو کې وقار احمد چې د عارف علوي سیکریټري جی په تلو کې هغه په صدر عارف علوي الزام ولګولو او د خپل صفای کوشش هم کړی دی. جی وقار احمد صدر ته خط لیکلی چې صدر مملکت زما خدمات واپس کړي خو زه حقیقت بیانول غواړم. وقار احمد ویلی دی چې زه آرمی ایکټ ترمیم بل په 2 اگست باندې وقار احمد ویلی چې آرمی ایکټ ترمیم بل په 2 اگست باندې ایوان صدر کې ریسیو شو او په 3 اگست باندې ما صدر مملکت ته لیږلی دی. جی حقایق واضح دي چې ما بل معامله کې تاخیر نه دی کړی. په 2 تاریخ راغلی دی او په 3 تاریخ ما صدر صاحب له لیږلی دی. حقیقت دا جی فایل اوس هم صدارتي چیمبر کې پروت دی. وقار احمد نور هم ویلی چې صدر مملکت زما خدمات واپس کول جایز نه دي. صدر مملکت نه په بل اعتراض کړی دی او نه داسې ویلی چې دا بل پارلیمنت ته واپس ولېږي. مذکوره فایل 21 اگست پورې سیکریټري دفتر نه واپس نه در لیږلی شوی او زما اف آی ای نه درخواست چې اف آی ای دی په دې باندې کمپلیټلی تحقیق وکړي او ما هر قسم غلطي نه ده کړې دی چې زما غلطي نشته دی. دې کې هغه ټول الزام چې کوم دی په صدر صاحب لګولی دی. د صدر صاحب چې کوم سیکریټري د صدر عارف علوي چې کوم سیکریټري دی هغه ټول هر څه په صدر صاحب باندې راتاو کړي دي. جی اوس قانوندان وایي چې کم قانون مطلب چې په کم قانون شاه محمود قریشي او اسد عمر گرفتار شوی هغه قانون اوسه پورې لا جوړ نه دی. مطلب چې صدر صاحب انکار وکړو چې صدر صاحب وایي چې مطلب دا بل په دې بل زما اعتراض دی او په دې بل ما دسخط نه دی کړی نو د شاه محمود قریشي گرفتاری بیا نه جوړیږي. اوس شاه محمود قریشي گرفتاری نه پس صدر صاحب دا ټویټ راغلی دی. اوس په د قانون څه کیږي بل طرف ته د پی ټی آی لیګل ټیم وایي چې په دې کیس په مونږه سپریم کورټ ته ځو او هلته به دا قانون چیلنج کوو. اوس د عمران خان رهایی په منځ کې چې کم رکاوټ په هغې باندې هم خبره کوو خو چې دا کم قانون چې صدر صاحب وایي ما پې دسخط نه دی کړی نو شاه محمود قریشي او اسد عمر هم په دې قانون باندې مطلب په دغه بل باندې دغه بل پاس شو نو گرفتار شو. چې صدر صاحب وایي چې ما دسخط نه دی کړی نو د قانون مطلب قانون به څه کېږي. اوس په کم قانون په ملک امپلیمنټ کېږي کم قانون به په دغه 2 کسانو امپلیمنټ کېږي. دا بعد کې خیر ډسکس کیږي. بعد کې پته لګي چې سب ډیټس مخې له راځي خو چې کم د عمران خان رهایی کې کم غټ رکاوټ هغه دا غټ رکاوټ چې عمران خان ته په دغه کیس کې تاریخ نه ملاوېدو. څنګه عدالتونو کې تاریخ نه دغه رنګ تاریخ عمران خان ته نه ملاوېدو. هغه کیس
تاریخ لګول ډیر زیات امپورټنټ نو اوس دغه کیس د عمران خان وکیل ویلی دی رای محمد علي د عمران خان د وکیلانو د ټیم یو حصہ دا غویل دي چې د عمران خان تاریخ ملاو شوی دی او په دغه تاریخ په د عمران خان کیسونه وړاویږي په عمران خان چې کوم کیسز جوړ دي او په 23 اگست باندې د عمران خان چې کوم وکیل دی هغه د خلې خبره ده چې دغه مطلب ټول کیسونه به د عمران خان نه په 23 اگست باندې ان شاء الله وړاویږي بل په دې حواله سره بي بي سي هم ریپورت کړی دی د عمران خان حواله سره بي بي سي چې کوم یو غټ نیوز نتورک دی ورلد وایډ دی مطلب نیوز شریکي نو د هم په خپل ریپورت جاری کړی دی ریپورت مطابق د بي بي سي ریپورت مطابق د عمران خان کیسونو حواله سره سپریم کورټ توشاخانه کیس کې اپیل 23 اگست باندې مقرر کړی دی چیف جسټس عمر عطا بنډیال په سربراهۍ کې 3 رکنی بینچ په د عمران خان توشاخانه کیس فیصله کوي نو په 22 تاریخ خو زما خیال په 22 تاریخ باندې 22 خونن دی خو زما خیال په دې باندې داسې غټ اپډیټس نشته دی خو نن هم کې د شي دغه شي کنه نو دغه اپډیټ په تاسو سره شریک کوم خو په 23 اگست باندې کنفرم توشاخانه کیس کې عمران خان په سپریم کورټ کې د چیف جسټس عمر عطا بنډیال په سربراهۍ کې چې کم 2 رکنی بینچ لګیدل غیله و پیش کیږي سره د خپل وکیلانو او ګورو به چې وکیلان څنګه د عمران خان ډیفنس کوي او آیا عمران خان دغه کیسونه وړاویږي کنه چې کله هم اپډیټس راشي ان شاء الله به تاسو سره به زه شریک کوم ډیر زیات مننه جی والسلام